کې پنځمه حصه چې وي دا د الله تعالی د هغه پیغمبر دپاره وي، باقي کومې څلور حصې چې پاتې شي دغه به د مجاهدینو دپاره وي. او دغه پنځمه حصه چې کومه وي دا به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه کوم خاندان ریشه دار رسي که نه هاشمي کوم وي، نو دغو ټولو باندې به دغه تقسیمیږي او همدارنګې یتیمان او مسکینان مسافر او غریب خلک چې وي دغو په منځ کې به تقسیمیږي. او باقي چې کومې څلور حصې پاتې شي دا به مجاهدینو په منځ کې تقسیمیږي. او بیا مجاهدین دوه قسمه وي، یو هغه وي چې هغو سره سوارلي وي، یو هغه وي چې هغو سره سوارلي نه وي. چې چا سره سوارلي وي هغو دپاره دوې حصې، چې چا سوارلي نه وي هغو دپاره یوه حصه وي. د سوارلي علیه السلام ورته میلاویږي به. واعلموا انما عنتم، پوه شئ یقینا په دې خبره باندې د مال غنیمت څه دی، د دینه څه تقسیم یا د دینه څه شی نه، فان لله یقینا د الله تعالی دپاره پنځمه حصه وي، وللرسول او همدارنګې د پیغمبر دپاره، ولذي القربه او هغه څه د دې خاوند د رشتې، مطلب چې د نبي سلام په رشته دار وي، یتیمانو او مسکینانو او مسافرو دپاره. ان کنتم آمنتم بالله، که چیرې تاسو ایمان راوړونکي وو په الله تعالی باندې. وما انزلنا على عبدنا او هغه څه باندې چې منزل کړی په خپل بنده باندې دا قرآن کریم یوم الفرقان او په ورځ د فیصلې باندې، مراد جنګ بدر ورځ دی. چې یوم التقى الجمعان چې کله دوی ډلې مخامخ شي سره باندې، والله على كل شيء قدیر او دا الله تعالی په هر څه باندې پوهې دی، قدرت والا دی. واذ انتم بالعدوة الدنیا او چې کله وي تاسو په کنارې نږدې د مدینې منورې ته، وهم بالعدوة القصوى او دا کافر څو دا کافر څو دا لرې و د مدینې نه، مدینې منورې طرف نه. ورکبو اسفل منکم او یوه قافله لاندې د تاسو نه وه. ولو تواعدتم که چیرې تاسو وعده کړي خپل منځ کې، لاختلفتم نو تاسو به خامخا اختلاف کړی فی المیعاد په مقرر وخت کې. دې کې دوې ډلې ونه مراد، یوه د ابو سفیان یوه د ابو جهل وه. ابو سفیان څه وه دا د مدینې سمندر طرف ته وه او دغه د مسلمانانو لاندې طرف ته کېدله، او د بله څه وه د مکې طرف ته وه. او بل د دې کې الله تعالی فرمایي ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، که چیرې تاسو خپل منځ کې ټایم سره مقرر کړه، مطلب دغه مسلمانان او کافر خپل منځ کې سره ټایم یخی چې موږ دې ټایم به رسو او دې ورځې باندې دې ټایم باندې موږ تاسو مقابله سره کېږي په بدر میدان کې، نو خامخا دې څه یوه ډله یا مخکې کېدله یا به وروسته کېدله. نو بس الله تعالی داسې طریقه وکړه چې اچانک دغه دوې ډلې سره مخامخ کړي. او د مخکې ایتونو کې به ذکر کې نبي کریم سلام خوب کې ولیدل چې یا د کافر کامو ته ظاهر شوي دي او صحابه کرامو ته یې دا ویله، نو هغو ته هم ځای میلاو شو، تسلي میلاو شوله. همدارنګې کافرو ته مسلمانان هڅې هم کم او دوی ته کم لګېدلو په ظاهري طور باندې. نو دغه ټولې خبرې الله تعالی سره مخامخ یې دې دپاره چې دوی سره خپل منځ کې اختلاف را نه شي او دغه کوم کافر خلک دي دا شکست وخوري د مسلمانانو لاس نه. ولکن لیجزی الله، لیکن الله تعالی چې دغه پوره کوي امر خپل حکم کانه مفعوله او دې الله تعالی حکم پوره کړی شوی. لیهلک دې دپاره چې هلاک کړي من هغه څوک چې هلاکېدلو عن بینة د واضح دلیل نه، او دې نه مراد چې څوک ژوندي کړي مطلب مراد کافر او مسلمانان دي ورنه. ویحیی من حی عن بینة او ژوندي کړي هغه څوک چې ژوندي کېږي په دلیل سره. وان الله یقینا الله تعالی چې لسمیع علیم خامخا اورېدونکی او پوهې دی. اذ یریکم الله فی منامک قلیلا، چې کله وښیلو تاسو ته مرادونه نبي صلی الله علیه وسلم د نبي سلام خوب کې وښیل چې د کافر چې ورته لږ ولیدلی شو او دغه د انبیاو له کوم خوبونه وي د وحي کېدلی شي. نو همدارنګې دغه کله صحابه کرامو ته نبي سلام د خوب تېر کړ نو هغو زړونه مطمئن شو نورم او په دې باندې خوشحاله شو چې یاره فتح به الله تعالی مسلمانانو ته ورکوي. ولو اراکهم که چیرې ښیلي وی تاسو ته کثیرا ډېر لفشلتم خامخا تاسو تلي وی وتنازعتم فی الامر او تاسو بحث کړی په حکم کې. ولکن الله لیکن الله تعالی چې سلم بچ کوي. انه علیم بذات الصدور، یقینا دا پوهې دی په خاوندانو د سینو باندې. وایز یریکمهم او چې کله وښیلو تاسو ته دوی اذا التقیتم چې کله تاسو مقابله کوله، یعنې مقابلې په وخت کې فی اعینکم سترګو تاسو کې لغونې، ویقللکم فی اعینهم او تاسو هم کم وښیلو په سترګو د کافرو کې دې لپاره چې الله تعالی پوره کړي د خپل حکم او حکم د الله تعالی دا پوره کړی شوی دی. والی الله ترجع الامور او ټول کارونه واپس به الله تعالی طرف ته وي. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة
شپږمه قاعده ښیي د میدان جهاد والا چې کله تاسو کافر سره مخامخ شو دشمن سره مخامخ شو نو فثبتو واذکروا الله کثیرا الله تعالی ډېر یادو خپل منځ کې بیا نورې خبرې سره مه کوو یا ایها الذین آمنوا او خلکو چې ایمان وړئ اذا لقیتم چې کله تاسو میلاو شو فئة په یو ډلې سره نو فثبتو بیا ثابت قدم اوسئ واذکروا الله کثیرا او تاسو یادوه الله تعالی ډېر لعلکم دپاره څه شی تاسو کامیاب واطیعوا الله ورسوله او تابعداري کو د الله تعالی او د هغه پیغمبر الله ولا تنازعوا او خپل منځ کې اختلاف مه کوئ نو فتفشلوا نو تاسو به کمزوری شو وتذهب ریحکم او ختم شي تاسو راروب د دغو کافرو زړونه واصبروا او صبر کوئ ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی سره د صبر کوونکو نه دی ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم او ملک کې تاسو او خلکو په شان چې هغه وتلي خپل کورونه په سرکشي کې او ځان ښیونکي وو خلکو ته ویصدون عن سبیل الله مراد ابو جهل لښکر او خلک بندولو د الله تعالی په لارې نه والله بما یعملون او دا الله تعالی چې دی بما یعملون په هغه څه باندې چې کوم دوی عمل کوي محیط احاطه کوونکی مطلب د الله تعالی په علم کې دی وإذ زين لهم الشیطان اعمالهم دې کې د شیطان څو دا د امیت السرکه په شکل کې راغله او دوی ته تسلی ورکوله او ذکر اخیستا کو شیطان دوی ته عمل نه دی او وقال او تبیر رسول الله لا غالب لكم اليوم ایتکم زرور نشته نن ورځې په تاسو باندې من الناس د خلقونه و انی جار لكم او زه تاسو لپاره امدادیم فلما ترأت الفئتان چې کله دغه دوی ډلې ولیدلې نو نکسا واپس شو على عقبیه په خپلو پوندو باندې وقال او ویل چې انی بریء منکم زه بیزاره یم د تاسو نه انی ارا ما لا ترون دغه شیطان کومه خبره کافر ته کړه چې کله د ملایکو لښکرې ولیدلې او دا کافر خو نه لیدلې خو دی ولید چې یاره اوس د مو هم خیر نشته لري نو دا کافر ویلولو او د میدان جنګ نه وتښتېدل انی ارا ما لا ترون زه کسم هغه چې تاسو نه کسو انی اخاف الله یقینا زه ویرېږم د الله تعالی نه او د الله تعالی څخه قضا ورکوونکی دی وإذ يقول المنافقون ذکر ویلو منافقانو هغه خلکو چې په زړونو دوی کې مرض و غر هؤلاء دینهم چې دوکه کړي و دوی دغه دین ومن یتوکل او چوز توکل کوي په الله تعالی باندې یقینا الله تعالی زورور